کولی او یو ماشوم سیټ ته ناست و لبې نه کولې نو دا کسې خواله ورغې ورته وی ته ولې دې ماشومانو نه خپی چې روغه درله وکم د دې سره هغه وایي نه خپه خو ترې نه یم نو وی ولې لبې نه کوي وی زه یو فکر اغستی یم هغه سوچ اغستی یم وی څه فکر دی دی وی زما مور چې کور کې اور بلی که نه او دا غټ غټ لرګي اور نالی نو زما مور پسې دا کچ کچ لرګي کېدي دا غټ پې اور والي په دې کچو لرګو دې غټو ته اور بلی نو زه وامه هسې نه چې الله تبارک وتعالی د جهنم دا اور په مونږ دې وړو باندې ګرم کی چرته مونږ پکې چرته د خشاک په ځای استعمال نه کي ما سره دقه فکر دی دغې فکر وړی نو نن د لوبو نه مستغني یم لبې ځکه نشم کولی دغې فکر اغستی نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغې صحابه کرامو خندل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي لو تعلمون ما اعلم زه چې څه پیژنم که نه که د دې نه تاسو خبر شولی لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا ډېر کم به بیا خاندئ او ډېر زیات به بیا جاړئ خو که ما ته څه علم دی که دا پته تاسو ته ولګېدله نه یې خبر چې مخې ته څه حالت را روان دی بیا به ونه خاندئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي اکثرو ذکر حازم اللذات د هغې شي یاد ډېر کوئ چې هغه خوندونه ورکوي هغه خنداګانې ورکوي د دنیا لذتونه ختموي هغه خواهشات مړه کوي هغه څه شی دی الموت هغه مرګ دی مرګ ډېر یادوئ دا خوندونه ورکوي دا خنداګانې ورکوي دا خواهشات ورکوي دا د دنیا دا اوږده اوږده امیدونه چې دي دا مرګ ورکوي نو مرګ بار بار یاد ساتل مرګ بار بار یاد ساتل چې مرګ مخې ته وي یو عالم د مرګ مثال لیکلی دی او د انسان مثال یې لیکلی دی وی د دې داسې مثال دی چې یو سړی دی هغه پسې شاته منظرې روان دی او دی د دې نه مخکې روان دی شاته یې وکتل منظرې دی پسې نو دی روان دی مخې ته لاړ یو ګړنګ یې ولید وچ کویې دی نو دې اړه کې وایي دې کویي ته دانګم چې د دې منظرې نه بچ شم نو چې کویي ته یې کله وکتل کته نو کته کویي کې یو مار پروت دی نو دی وایي که کته کویي ته ځمه نو مار دی که بره پاتې کېږم